او تفسیر عزیزی کی لیکلی دي شاه عبد العزيز محدث دهلوی رحمت الله علیه نقل کړی دي فرمای چې کله د نوح علی السلام په قوم باندې طوفان راغی چې هغه ټول خلک هغه په خپل گرفت کې واغستل هغه وخت کې حضرت نوح علی السلام خپل کشته کې د خپل ملګرو سره سورو او کشته کې روانو او دغه وخت حضرت نوح علی السلام د جبنا دا کلمه هو تعالی د غر کېدو د خوف نه پریشان او په دغه وخت کې د جبنې دا کلمه هو تعالی بسم الله مجریها ومرساها چې د الله په نوم سره د دې کشته چلیدل او درېدل دي د دې په برکت سره الله تعالی د حضرت نوح علی السلام کشته هغه د غر کېدو نه بچ کړله نبی علی کی چې کله د نیمه کلمې په برکت سره الله رب العزت هغه د دومره لوی طوفان نه بچ کړل چې څوک د هر کار په شروع کې پورا کلمه بسم الله الرحمن الرحیم وایي دا به د الله په نسبت څومره معزز وي